السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو امید دی چې تاسو به خیر. زما نننۍ ویډیو د کنټریکټ باره کې ده. هغه کنټریکټ کله چې ستاسو کمپنی تاسو سره عقد کوي، کنټریکټ د سره کوي او ستاسو نه په باز داسې خبرو باندې ساين واخلي چې هغه د قانون مطابق نه. نظام العمل سعودي دا خبره واضحه کړه پرون، اما په دې باندې ویډیو جوړه کړل او زه همیشه د پر دا خبره کوم تاسو ته چې تاسو په سعودي عرب کې پاتې کیږئ نو همیشه ځان قانون ته برابر ساتئ. او که تاسو په کمپنیو کې کار کوئ، حتی که تاسو ډومېسټک ورکرز یعنی په د کور کار هم تاسو کوئ، نو د همیشه د پاره تاسو عقد کوئ، کنټریکټ کوئ، ځکه چې تاسو سره ثبوت وي نو همیشه به تاسو کامیابیږئ او تاسو ته مسله نشي راتلی. ګورئ دوستانو، که تاسو سره تاسو کمپنۍ په دې خبره باندې دستخط کړی، په دې خبرې ساين یې دنه اخیستی چې د اقامې چې کوم رسوم دي دا به تړکې د قانون مطابق چې څومره حکومتي رسوم دي دا په کمپنۍ باندې دي. دا به کمپنۍ ډکوي که د اقامه ده، که لیسنس دی، رخصت ورته وي، او که تامین دی. څومره چې حکومتي رسوم دي دا په کمپنۍ باندې دي. که ستا کمپنۍ په دې خبره باندې دستخط اخیستی چې دا څومره رسوم چې دا به تړکې، نو دې خبرې هیڅ دغه نشته دی، دا باطله دا خبره. که ته د دې خبرې شکایت وکړې په وزارت العمل کې، نو هلته 100% ته هلته دغه ګټلی شي، کیس ګټلی شي. د هغې وجه دا ده چې د قانون مطابق څومره چې حکومتي رسوم دي دا په کمپنۍ باندې دي، دا به کمپنۍ پی کوي. دې سره ستا هیڅ قسمه تعلق نشته. د قانون خبره کوم، هر چې کم بار ملګري کار کوي نو د هغې خو دغه نشته دی. به هر حال هغې باندې به انشاءالله ویډیو جوړه کړم. خو څومره ملګرو چې په دې باندې یعنې کمپنۍ ته دستخط اخیستی چې څومره رسوم چې دي دا په تا باندې دي، دا به تړکې، نو د دې خبرې هیڅ قسمه دغه نشته دی، د دې داسې دلیل نشته دی. دا خبره باطله ده. نو که څومره ملګرو داسې دستخط اخیستلی شوي نو دې خبرې هیڅ دغه مه کوئ.